بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا په هر ګوټ کې چې څومره پښتانه دي هغو ټول ته زما د طرفه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه. نن به دا ویډیو صفا په پښتو کې کوو، په سره پښتو کې، چونکې زما زیاتر ویډیوګانې په اردو کې خو نه، نن به خامخا د په پښتو کې کوو او په سره پښتو کې. خو د ټول ناول زه غواړم چې دا کوم ویډیو چې یو ویډیو ما سره ده چې زه ستاسو سره شیر کوم، بلکې تاسو ټولو به زیاتر کتلی په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته چلیږي. خو بهرحال تاسو بیا وګورئ، زه به یې وګورم، تاسو موږ د هغې نه پس بیا په دې باندې خبرې کوو. वार्निंग दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगर जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप होंगे। नाम क्या था आपका? औरंगजेब। एक हफ्ते के बाद जो कुछ भी होता है इस होटल के साथ उसके जिम्मेदार औरंगजेब होंगे। ये चीज रिकॉर्डिंग में आ रही है। अगर एक हफ्ते में ये होटल खाली नहीं किया गया तो ठीक है, क्या कहते हैं आप, खाली करेंगे? ठीक है, बस आपको जो धमकी वार्निंग देनी है लाइव दे दें। बोलते हो सही है यार, मैं क्या करूं इसमें? खत्म करनी है, सही है, शराफत से खत्म करनी है। देखो भाई, हम चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ शराफत से। हमें आपकी चाय नहीं चाहिए, हमें आपकी शिकल भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बस ये जब सही है, आप लोगों को पसंद नहीं है, सही है, नहीं है ना पसंद, हमें आप लोग पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ से निकल जाए। रोज रोज हमारे लोगों को आप कत्लेआम करते हैं। ये अभी जो वाकया हुआ, पता है आपको क्या हुआ है हैदराबाद में? क्या हुआ है? भाई क्यों नहीं बताया लोगों में? सिंध आपकी नहीं है, सिंध हमारी है। सिंध जो की है, सिंध कभी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। ये आपको पठानों को भूल है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ګورئ د ټول ناول خو زما دا خبره واورئ چې په دې ټوټل معامله کې پولیس ولاړ دي او پولیس دې کسانو ته غږ نه کوي، د دې دا پته ولګېده چې یاره پولیس په دې کې ملوث دي او پولیس هلو ملوث کېدای شي چې هغو ته فل د ګورنمنټ د طرف نه انسټرکشن نه، چې کله د ګورنمنټ د طرف نه پولیس ته انسټرکشن ځي، پولیس بیا هلو داسې کارونه کوي. د ټول ناول خبره پښتنو دا واورئ، چا چې زرداری مافیا سټرانګ کړی دی او چا چې د دې زرداری مافیا سات ورکړی دی او ستاسو نمایندګي ختم کړې ده. که فرض که دا سړی دا کم چې تا ته بې بسه نه ښکاري د دې خلکو، د دې بدماشانو، د دې غونډګانو د مخې، دا ډېر مخکې هم شوي دي، خو په څه وخت کې په دې تېر څه 8 کاله 9 کاله کې دا بالکل بند شوي. ولې؟ دا داسې نه ده چې یاره جو زمونږ اختلافات دي د چا سره، یا مطلب دا ده چې یاره زمونږ څوک بدي شي یا مونږ ملک تقسیمول غواړو، خو د پښتنو نمایندګي نه وه. او کله چې د پښتنو نمایندګي راغلې ده په پاکستان کې یا د پاکستان په اسمبلی کې، په قومي اسمبلی کې، نو پښتون ته چا چوت هم نه دي کتلي. او چې کله د پښتنو نمایندګي ختم شوې ده نو دا غو بیا دا حالي، دا زرداری مافیا، شریف مافیا او دا نور کوم غونډګان چې دي، نو دا همیشه دو تیار ناسې دې خبرې ته چېرې دا پښتون به کله بې بسه کېږي چې د وس بس نشي نه کېږي چېره مونږ په ده باندې خپل دغه وکړو. زما وروڼو په دې کې د ټول نه غټ غلطي زمونږ ده، زمونږ د پښتنو ده. ولې؟ چې یاره مونږ د دې مافیا سره مونږ لیډران سلیکټ کړو، مونږ لیډرانو باندې اعتبار وکړو، مونږ لیډرانو له ووټ ورکړو، هغه لاړ شي د دې مافیا سره کینی، زمونږ په سر سوداګانې وکړي، خپل ضمیر خرڅ کړي. او په موجوده وخت کې تاسو ته معلوم دی چې څوک دي د پښتنو په نوم باندې لاړو اسمبلیانو ته، هغه کې علما هم دي، په هغې کې ځان ته نام نهاد لیډران هم وایي د پښتنو. ګورئ داسې قسمه کارونه بغیر د ګورنمنټ نه نه کېږي. ښه دا کم کسان چې وایي زموږ پښتانه نه دي خوښ، ته څوک یې بھائی چې ستا پښتانه نه دي خوښ؟ ته څوک یې؟ ته د کم طرفه راغلی؟ د پښتون خو یو تاریخ دی، پښتون د دې ملک باشنده دی، ستا د سره پته نه لګي، اصل نسل دې پته نه لګي چې ته د کم طرفه راغلی. د پښتون تاریخ پروت دی، پښتون دا علاقې دا د ځمکې به زور شمشیر قبضه کړي دي، د هغو یو تاریخ پروت دی، هغو دلته کې راغلی دي. او تاسو کې چې یاره ته چې دا هوټل بند کا بھائی، دا د قانون په تحت باندې جوړ شوي دي، هر سړی خپل کاروبار کوي. دا خو ته په امریکا کې لاړ شم تاسو د کاروبار نشي وسته، یله ته زما نه خوښ د دې ځای نه ځه،
دا خو ته د دنیا چې کم ګوټ نه ځې که د هر ملک د هغې ملکه شهري ته نشي ویستی چې ته لا د بل ملک شهري یې نو دا خو دا پښتانه د دې ملک شهري دي ته دا څنګه وباسې دا د قانون په تحت ناست دي خو مسله دا ده د دنیا په یو قانون کې ته څوک داسې نشي ویستی چېرې ته دا دکان بند کا وځه ته زما نه یې خوښ د دنیا په یو قانون کې په یو ملک کې په یو ګوټ کې ته څوک نشي ویستی خو په پاکستان کې ولې په پاکستان کې ځکه چې یاره د کم سړي زور نه او بې بسه شي او بل طرف ته مافیا ته سټرانګ کې په خپله ستا لیډران کم خلکو له چې تا اوټ ورکړی په خمو خلکو چې کم خلک چې تا خپل مشران جوړ کړي او ته چې دا علما دي او دا مشایخ دي او دا زما لیډران دي دا زما خیرخوا دي او هغه لاړ شي بیا خرڅ شي نو دا د دو د وجې نه دومره څوک نشته چېرې دا کمو خلکو سره چې دغلته ظلم شروع دی ظلم سټارټ دی چې د دې خلاف آواز وکړي او چتې کړي او که بیا وروسته راپاسي د دباو د وجې نه چې یاره ما آواز چوت کو او ما داسې وکړو ولې دا خلک مړه شي د بالو آواز چوتی کم ځای چېرته یې کم د هغه میډیا کم چې دعوې کوي چې یاره مونږ د پاکستان او د پاکستانیانو خیرخوا یو موږ د پاکستان دپاره لګیا یو موږ د غواړو چې یاره قومیت ته ختم شي کم ځای دی هغه خلک دا په اصل کې د پاکستان خیرخوا نه دي دا په اصل کې د زرداری مافیا او شریف مافیا دلالان دي نن دوی په وفاق کې هم په ګورنمنټ کې دي په صوبو کې هم په ګورنمنټ کې دي او خصوصا پښتون ټارګټ کړی دی که په جلسه کې که په مارچ کې په تیر شوي مارچ کې که تاسو خیال کړی پنجاب والے د وخت نه بند کړه په پښتنو باندې تشدد وکړو د دې نه علاوه د دو تاریخ پروت د شریف مافیا تاریخ وګوره چې کله هم دو په پاکستان راغلي په پښتنو باندې وړه بند کړي دي دغه شان دي زرداری مافیا چې کله دو په پاور کې او ستا نمایندګي نه نو دو په سند کې صرف د پښتنو قتل عام کوي او په خپله دو د سره پته نه لګي دا د کم طرفه راغلي زموږ یو تاریخ پروت دی د پښتنو خو زموږ مسله صرف دا ده چې مونږ خپلې خپې په خپله وو ستا د اوسه پورې په دې 13-15 کاله کې د پښتنو نمایندګي وه په قومي اسمبلی کې هم وه او خیبر پښتونخوا خو ستا سره حکومت خو مین چې دی هغه قومي اسمبلی وه په قومي اسمبلی کې ستا ډېره زیاته نمایندګي وه چا پښتون ته چوت کتلی دي خو دغه نام نهاد علما او مشایخ او نام نهاد زموږ لیډران راپاسې زرداری مافیا سره یو ځای شو هغه نمایندګیانې ختمې کړې او چې څنګه یې ختمې کړې که نه د دغې خلکو یې ضمیرونه واغستل کرسۍ باندې صرف کېنول او دلته کې بیا په پښتنو باندې دغه بیا شروع وکړه څوک درته پوښتې کم دي هغه علما او مشایخ چې ځان ته علماو په اصل کې د پښتنو خیرخوا وایي خو په اصل کې دا زرداری مافیا دلالان دي علما او مشایخ نه دي اما او تعالی دوکه راکوي دو خپل ضمیرونه خرڅ کړي دي دغلته دو دغه کولو نه دي او هغه کوي نو صرف بلاړ شي او تقریر به وکړي خبره ختم بیا وایي ما خو اول چوت کړی او دا کم چې نام نهاد لیډران د پښتنو جوړ شوي دي او ځان یې کرسۍ ته رسولی دی په اصل کې خو دا دي سیاستدانان او په اصل کې دا ځان د پښتون خیرخوا خو وایي خو نه دا په اصل کې دلالان دي او دو ثابته کړه په هر دور کې دو ثابته کړه چې دا په اصل کې د دې مافیا غلامان دي د دې مافیا دلالان دي دا په اصل کې نه د دو د پښتون قوم سره تعلق شته نه د دو د علماو د مشایخو سره تعلق شته دا په اصل کې دلالان دي کم دي هغه خلک راپاسئ که نه اواز چوت کوي یو سړی شته هېڅوک هم نشته نو پښتنو لږ غونته راویښ شئ دا ټوله د دو غلطي نه دا زموږ خپله غلطي ده مونږ خپل نمایندګي په خپله ختم کړه مونږ مطلب دا چې خپلې خپې په خپله وو
کم دا زرداری مافیا دا د پوره ریپورټونو دا ویلي نه دي چیرې دا د نقیب الله مسعود قاتلان دي. راو انور څه شو؟ د زرداری مافیا بچی نه و؟ چېرته لاړو؟ دا چې جلسې او دا جلوسونه او دا هر څه د دې زرداری مافیا خلاف کېدل هغه چېرته لاړو؟ هغه کسان که مجاهدو خلاف جلسې کولې او د خلاف او باقاعده تنټک رپورټونه چې دا پکې ملوث دي، هغه کسان لاړو د زرداری مافیا سره کېناست او زرداری ښه سټرانګ کو چې زموږ ښه د دې پښتنو دا وینې وڅکي او د قوم دا وینې وڅکي او د پوره پاکستان قوم تقسیم کړي. دا صرف او صرف زموږ غلطي چې موږ دغه خلک سټرانګ کو او دغه خلک لاړ چې هغه سټرانګ دي. نو زما پښتنو ورونو ته خواست د ویډیو اوږدېږي. ګوره زمونږ په دې کې هېڅ چېرې هم دا مقصد نه دی چې یاره پاکستاني قوم دې تقسیم شي. مونږ خو وایو نه پښتون نه سندی نه پنجابی، مونږ یو قوم یو، مونږ یو موټی یو، مونږ خو ولاړ یو او مونږ په هر دور کې د دوی مرسته کړې ده. د کشمیر په ازادۍ کې ته تاریخ وګوره، مونږ د پوره پاکستان مرسته کړې. زمونږ مشرانو زمونږ چې څومره لیډران دي هغو د پاکستان سات ورکړی دی، د آرمي سات یې ورکړی دی. په سندیانو سره مسله راغلی د هغوی سات ورکړی دی، په پنجابیانو سره مسله راغلی د هغوی سات ورکړی دی، په بلوچ قوم سره مسله راغلی د هغوی سات ورکړی دی. او همیشه به مونږ ورکوو. مونږ اوس هم داسې نه وایو چې مونږ د هغو سات نه ورکوو. زمونږ رونه دي ټوټل مونږ یو قوم یو. خو دوله هم پکار ده که نه چې دوی وایي. اوس دا وایي ګوره دې الګ ته وایي چې یاره زمونږ نه پکار دا هوټل اوس بند کړه او د دې ځای نه ځه. لکه ته څوک یې؟ د کم قانون تحت دا خبره کوي یار؟ قانون څه شو یار؟ هغه ججان څه شو یار؟ هغه څو موټو چې به اخېسته د شپې به عدالتونه کولول هغه څه شو؟ چېرته لاړو؟ راشئ که نه؟ وڅوک غلطي زمونږ په خپله ده. anyway ټولو پښتنو ته خواست دی چې د دې خلاف اواز چت کړئ چې زمونږ دا سر پکې هم لاړ شي که نه، خو چې دا خلک د دې کاروبارونو نه دوی ونه باسي. دا ټوټل پاکستان زمونږ دی. مونږ خو دا خلک چېرته هم د خپلو علاقو نه وباسو. مونږ خو چېرته هم داسې نه دي ویل چې تاسو وځئ یا دلته کې مه راځئ. ولې چې مونږ خو یاره مونږ دا سوچ دی چې مونږ ټول رونه یو، ټول یو پاکستان دی، ټول یو قوم دی. مونږ قربانیانې ورکوو د دوی دپاره او معامله دغه شان ده. نو ټولو پښتنو ته خواست چې د دې خبرې خلاف اواز چت کړئ او ونه درېږئ. او دا کم نام نهاد لیډران چې دي او دا کم نام نهاد علما او مشایخ چې دي دا راونیسئ، دوی راونیسئ او پرېنږدئ. بس خاټه ماټه نه وولئ چې چېرته لاړئ تاسو. خبرې ډېرې زیاتې کېږي خو بهرحال صرف ډېر زیات دا زړه مې خفه شو. اوس رالمه نو دا هر څه مې ولیدو نو بیا مې سوچ کوم یاره دا زموږ خپله غلطي ده. نو اوس څوک زموږ هلته نمایندګي هم نشته. د دې وجې نه ټولو پښتنو ته زما دا خواست ده چې سوشل میډیا په ذریعه یا په هره طریقه چې د دې خلاف اواز چت کړئ. او ګورنمنټ ته زموږ دا خواست دی، د ګورنمنټ نه زموږ دا مطالبه ده چې یاره دا قسم حرکات ته رکاو کړي. دا خو قومونه تقسیموي، دا خو پوره پاکستان تقسیموي او دا ښه په منظم پلانینګ باندې دا کار کېږي ځکه چې پولیس ورته ولاړ دي. نو ټولو پښتنو ته خواست دی چې د دې خلاف اواز چت کړئ. او موږ د چا غلامان نه یو، دا زمونږ ملک دی، موږ د دې باشندګان یو، موږ د دې دپاره قربانیانې ورکړي دي. او موږ چې کوم ځای کاروبار کوو د پاکستان په هر ګوټ کې موږ کولی شو. دا زمونږ ځمکه ده، موږ د دې دپاره قربانیانې ورکړي دي، زمونږ مشرانو د دې دپاره قربانیانې ورکړي دي. د چا نکاح موږ په یو ځای کې هم د کاروبار نه نشي منع کولی.